الخدمت فاونډیشن چې 1990 نه په ټول ملک کې د یو غیر سرکاري فلاحي تنظیم په حیث کار کوي او د هر غم درد په وخت کې په خدمت کې د هر چا نه مخکې وي. نن سبا چې د کرونا وبا په ټوله دنیا کې پنجې خښې کړي او د ټولې نړۍ انسانان د یو شمېر مسلو سره مخ دي، نو د ملک د نورو برخو په شان الخدمت فاونډیشن تحصیل دینځي رضاکارانو هم په ډېر ښه شان د بېوسه ولس په خدمت کې لګیا دي. دا خبرې د الخدمت فاونډیشن تحصیل دینځي مشرانو د پریس بریکینګ په موقع د پرنټ او الکترونیک او سوشل میډیا ملګرو ته کړي. په دې موقع د الخدمت تحصیل دینځي پوکل پرسن عطاورحمان تحصیل نائب امیر لیاقت الملک، د جماعت اسلامی تحصیل دینځي جنرال سیکریټری عطاالله ایډوکیټ، د جماعت اسلامی تحصیل دینځي امیر سید سلطانتیار، صدر الخدمت فاونډیشن ذلدیر فضل محمود، صدر الخدمت فاونډیشن دینځي اکرام الدین او جنرل سیکریټری الخدمت فاونډیشن دینځي محمد بشیر موجود ہوں. میں سب سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل دینځي کے تمام رضاکاروں کو ان کو داد دیتا ہوں. ان کا جذبہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بہت ہی جان پہچانی سے ان تمام مستحقین اور متاثرین کے لیے کام کیا ہے اور اس المیوں کو اور اس بیماری کے اور اس وائرس سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنی کردار ادا کر رہے ہیں. د کله نه چې د کرونا وایرس مسله شروع شو نو د الخدمت رضاکارانو په عوامو کې د احتیاطي تدابیرو او آگاهۍ دپاره پمفلیټونه تقسیم کړل، جوماتونو کې صابونونه مهیا کړل او جراثیم کش سپریګانو اهتمام یې وکړو. د ټولو نه مهم دوی د هر ویلج کونسل په سطح الخدمت کمیټیانې جوړې کړي چې هغوی د علاقې د شتمنو خلکو په مرسته په بېوسه خلکو کې پوټ پیکج سره سره نقد رقوم تقسیم کړل. زموږ حکومت ته دا سوال دی چې غیر ضروري طور لاک ډاون، غیر ضروري طور پابندي چې کما یو طریقه کار د حکومتونو جوړ شوی دی چې دا دی نه کوي د حالاتو ته دی وګوري چې حالات کم ځای کې کنټرول دي او برابر دي، نو هلته د لاک ډاون ختم کړي او خلکو ته د معاشي سرګرمو اجازه کم دی ورکړي، که نه دا حالات به بیا دې حد ته ورسي چې بیا به دا د کنټرول نه بهر وي. په دې سلسله کې الخدمت په لوکل سطح په 952 کورونو کې پورټ پیکج تقسیم کړل چې د هغې مالیت 15,200 روپۍ دی. د دې سره سره الخدمت فاونډیشن په 388 مستحق کورونو کې تر دې دمه 9,53,000 روپۍ تقسیم کړي. د الخدمت رضاکارانو په 140 جوماتونو کې جراثیم کش سپری کړی او 1500 ماسکونو سره سره 1100 دستانې، 1480 سینیټایزر بوتلې، 50,000 صابونونو سره سره په زرونو آگاهي پمفلیټونو تقسیم کړي. خدمت د کرونا د وجې سیل شوي کورونو د خوراک سامان او تحصیل هډ کوارټر هسپتال چکدرې ته د پی پی ای کیټونه، سینیټایزر، ماسکونه او دستانې فراهم کړي او دغه شان پولیس سټیشن چکدره، ازبن، وچ، خادکزی، وابډا دفتر او یو پی ایس سکول کې جوړ قرنطینه سنټر ته سینیټایزر، ماسکونه او دستانې فراهم کړي. الخدمت فاونډیشن د ضلع انتظامی په درخواست په خپل اغوش هوم کې د قرنطینه سنټر پرانیسته کړي چې پکې 24 کسان رهایش پذیر دي. د دې ټولو کسانو لپاره د خوراک، رهایش او صفایي تنظیم الخدمت فاونډیشن کوي چې اوسط پر 9,000 روپۍ ورځ خرچ راځي. په اغوش قرنطینه سنټر کې دا مهال 2 امبولانسې دي، د 40 کسانو د رهایش انتظام دی او 12 ډاکټران کار کوي. په اخر کې د الخدمت فاونډیشن مشرانو عوامو ته اپیل کړی چې خپل زکات صدقات الخدمت فاونډیشن لور کوي او د بېوسه خلکو په مدد کې زموږ ملګرتیا وکړي. هغوی د انتظامیې نه هم د مهاجرونو، اقلیتي برادري او د پرایویټ سکول د استادانو او مدارسو معلمینو، صحافیانو د کرونا د مریضانو سره د تعاون درخواست وکړو. ابو اسحاق اظهار الله، الخیام نیوز، ګلاباد، بوزدر.